ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه ناڅه افغان درځي که نه درځي سړي وینځي او بس ما ته ویل زه د مګدکو دغه خبرو نه وېرېږم او بیا دا نن چې کوم لږ د هغه لپاره ډیوټي ورکوو 12 بجې د شپې او بس ناست یو باران وریږي د دغه نه وتو نو خو مې دقه پکې یم څنګه زه پوټر کې کار کوم جوړ چې څومره ځوانان دي ټولو ته دا وایم چې ټول نه جل ځان راورسوي ځکه چې پی ټي ایم وزیرستان چې څومره ملګري ټول دلته رسېدلي دي او خدمات کوي نو باجوړ ټولو ځوانانو ته درخواست دی چې په وخت ځان راورسوي زما د مرګ به اعلانونه وشي بیا به هر چا ته ارمانونه وشي له حده انتظار کوه درځم نن یا سبا دغه زمونږ د ورور رمضان دا د وطن د امن له خاطره په وطن کې د سوکالۍ د راوستو له خاطره دغه د خیبر جرګې ته تللی او هلته هغه د خپل ژوند نذرانه پیش کړې ده واقعي چې په دنیا کې انسان ته تر ټولو نه محبوب څیز هغه ژوند وي او هغه یې قربان کړو د وطن دپاره زما نوم جان بادر دی زه د حیاتي اوسېدونکی یم دا رمضان شهید زما بچی و او مشر زوی مې و الله پاک په دې لارې کې قبول کړی و بس امن لپاره خپل ځان قربان کړو اجازت هم جي ورکړی و بس ښه په مشوره خوشحاله یم د رخصت کړلی صاحب دغه نه دی دغه زه د رمضان ورور یم فرهاد الله نوم مې دی زما ورور زما د مشر زه پسې دوی زما مشر ورور او هغه زمونږ د کور مزدوري ټوله په هغه باندې وه هغه به موږ ته پیسې رالېږلي سکول ته چې کوم خرچه وه هغه به هغه کوله او نور د کور خرچه به م هغه برداشت کوله نور زمونږ هېڅ ګټه وټه نشته والله د هغوی دا قرباني هم قبوله کړي چې دا رمضان شهید زمونږ د دې ورور جان بادر لاله مشر زوی و د غریبۍ د لاسه د هغه د تعلیم پاتې هوټل کې به یې کله کار کوو کله به یې تنور او بټۍ کې کار کوو د والد صاحب دپاره واحد ذریعه آمدن دغه رمضان شهید و هغې هم اجازت ورکړو چې بس دا ته لاړ شو الله دې مل شو بس سبق خو دا نه هم لسمه پورې تعلیم یې کړی نو خو بس مجبورۍ لاسه به یې پرېښودو موږ پرې ډېر خوشحاله یو ډېر پرې په دغه کې یو بس د دې دغه لپاره موږ هم تیار یو سړي وینځي او بس ما ته ویل زه د مګدکو دغه خبرو نه وېرېږم چې کله تلو او ډېر خوشحاله زه به ډېر فخر کوم ډېر خوشحاله والد صاحب د شوګر بیمار او مریض دی د ګټې وټې د هغه نور څوک نشته دی دوه وړوکي کشران وروڼه دي چې یو فرهاد د هغه نهم کې سبق وایي او یو د هغې نه بل کشر وړوکی ماشوم دی د غریبۍ خو دغه حال دی فرهاد ماشوم دا د نهم جماعت طالب علم دی او د هغه د پرنسپل صاحب د وینا مطابق هغه باندې د ډېرو میاشتو فیس هم پاتې او فرهاد به دا وی چې که رمضان زمونږ ورور مزدوري وکړله هغه به ما ته فیس راولېږي تاسو ته به یې حواله کړو د هغه پرنسپل صاحب مو شکریا ادا کوو هغه څومره چارجز چې و هغه ورته معاف کړل او آینده کې د هغه تعلیمي اخراجاتو نور څه بندوبست نشته دی نو بس بسم الله مکړه و دوا مو ویلې د بار کوم نورم بس مونږ الله دې مونږ زړه صبر راکړي الله راکړی او الله به دوا وسو په داسې لار کې قرباني وکړي چې دغه لار ډېره ښه لار و بس ټول پښتنو نوم یې را دغه کوو دې رمضان په شان کې نورم دا شانه ځوانان پیدا شي او هغه د خپل سر ملک دپاره قرباني وکړي کله په هوټل کې کار او کله تنور کې به کار کوو غریب هغه کوم نو خو مې دقه پکې یم څنګه زه په هوټل کې کار کوم د امن دپاره دغه ځوانانو خپله وینه قرباني کړه وینه تویه کړه نو الله خو ویني دا وینه ضایع کېږي نه دا به خامخا انشاءالله رنګ راوړي دغه شهدا او دغه قربانۍ په وجه باندې تاسو وکتل چې څومره لویه مجمع راجمع شوه پر امنه طریقه باندې هغه کار وشو پیغام دنیا ته لاړی صرف زمونږ علاقه نه بلکې ټول ضلع باجوړ او ټوله پښتونخوا دغه رمضان شهید په دې نوم باندې فخر کوي چې دا زمونږ ننګیالی او زمونږ د کلي هلکو او د امن دپاره خپله وینه قربان کړله تاسو ټولو کتونکو ته درخواست دی چې زمونږ د دې غریبې کورنۍ سره زمونږ د دې ورور سره چې د هغه نور د ګټې وټې څوک نشته د هغې سره مالي تعاون هم وکړي او دعاګانو کې میاد ساتي چې الله دوی ته د زړه صبر ورکړي
نو زه به تاسو ته د دوی د جیز کیش نمبر درکم، ماته تاسو په سکرین باندې هغه وچلوئ، ټول میډیا ته به راشي، هغه جیز کیش چې کم نمبر دی هغه دغه باندې تاسو تعاون کولی شي، هغه د تاسو چې کم مالي معاونت دی هغه رالېږلی شي.